ها بسم الله الرحمن الرحیم. اول ورځ پرون چې د مونږه د صرف کلاس اغسلو. اول ورځ مونږه د مبني غیر اصل دا غي په اتو قسمونو کې درې قسمونه ویلو: ضمیر، اسماء اشارات، اسماء موصولات. او نن مونږه سلورم، پنځم، شپږم و اتم دا وایو. صحیح دی؟ نو په دې کې زموږ سره سلورم نمبر قسم چې دی په مبني غیر اصل کې هغه زموږ سره اسماء افعال دي. تاسو کو خیال کو د دې لفظ نه پته لګي هغه اسماء چې هغه فعلونه نه. نو ګوره اسم او فعل د دې خپل منځ کې پیښو د منګکته، یعنی مطلب چې کوم اسم دی نو هغه فعل نه دی، چې کوم فعل دی هغه اسم نه دی. نو دلته خدا دوه نه راځي کړی دي. اصل کې دا اسماء افعال چې دي دا داسې دي چې دې ته ظاهرا ته ګورې نو دا اسم دی، او کو ترجمه ته ګوري نو ترجمه د فعل والا دا. په دې وجه سره دیتا اسماء افعال ویل کېږي. دا ډبل سین دی ښا. نو سو د دې بیا دوه صورتونه دي. بعضی اسماء افعال هغه دي چې هغه د ماضی په معنا باندې، او بعضی اسماء افعال هغه دي چې هغه د امر په معنا باندې وي. لکه تاسو وګورئ د امر مثالونه درته اوسو ذکر کوم. لکه په دې کې دی امین ته وګورئ نو دا ظاهر په اعتبار سره دا اسم ښکاری، خو د دې معنی د استجیب والا ده. د امین معنی دا قبول کر. خیالوم دی. نو کو معنی ته موږ وګورو د معنی په اعتبار سره دا فعل دی، او چونکه د فعل امر په معنا باندې دی نو په دې وجه سره دا هغه اسم فعل دی چې د امر په معنا باندې دی. همدغه رنګ دي دونکا او ها. د دې دوه معنا د خود، د دې دوه معنا څه ده؟ خود. نو دا دونکا او ها دا د امر په معنا دی. دا شان صح چې ری کنه دا د اسکت په معنا باندې دی، او اسکت امر دی. صح معنا دا خاموش هو جا. مه دا مه معنا دا رک جا. دا مه معنا څه ده؟ رک جاو. نو تاسو کو د لفظ خیال وکړو نو دا لفظ چې دی د اسم دی خو د امر په معنا باندې دی، د فعل امر په معنا باندې دی. صحیح دی؟ همدغه رنګ علیک ته وګوره دا د الزم په معنا باندې دی، یعنی لازم پکړو. خیالوم دی علیک. رویدا، رویدا وګورئ دا د امهل په معنا باندې دی. مهلت دو، ویني دا د فعل امر په معنا باندې دی. او بعضی چې کوم دی هغه د ماضی په معنا باندې دا ګور نو مثال نه ورکړي، بل ها د دع په معنا باندې دی. حي هل دا خ حي هل، حي هل وسې شو. دا د حلم په معنا باندې دی. حي نه حي هل او حلم دا دوه اسم فعل دي. دا د ایتی په معنا باندې دی، یعنی مطلب دا چې آ جاو، آتو. خیالوم دی. او نو ګورې ورته بعضې اسماء افعال هغه دي چې هغه د امر په معنا باندې، لکه دغه د دې ځای نه واخله تر د دې ځای پورې د دې تفصیل ذکر شو. او بعضې اسماء افعال هغه دي چې هغه د ماضي په معنا باندې دي، لکه دې ځای نه واله دې ځای پورې پکې دا یو څو مثالونه دي. یو د هیهاته چې دا د بعوده په معنا باندې دی. هیهاته یعنی دور هوا. صحیح شولا. شتانه دا د افترقه د ماضی په معنا باندې دی. صحیح شولا جی. نو دا د اسماء افعال خلاصه شولا. اوس راځو اسماء اصوات ته. ګورئ ښه هغه اسماء هغه اسمونه چې په هغه کې صوت او आवाज وي. اصوات جمع د صوت ته، صوت आवाज سوي، یعنی هغه اسم چې په هغه کې د आवाज والا معنا پرته وي. دا اسماء اصوات ډیر نه استعماليږي ښه، دا ډیر کم استعماليږي. لکه زه تاسو ته دا وایم ګورئ یو سړی ټوخه کوي کنه نو دې اوه اوه کوي، نو دا اوه اوه چې دې نو دې ته اسماء اصوات ویل کېږي. صحیح شولا. او یا چې کوم دې د تکلیف په وخت کې سړی اوف اوف د تکلیف په وخت کې وایي کنه نو دا اوف اوف چې دې نو دا تاسو وګورئ دا اسم دی خو یو صوت دی، یو आवाज دی، یعنی د تکلیف आवाज ورکوي. خیالوم دی. همدغه رنګ سړی چې اوخ کې نه کنه نو هغه اوخ ته دی وایي نخې نخې. ویني دا نخې دا یو आवाज دی. لکه زه به تاسو دا وایم لکه موږ چې مثلا غوا ته وایي چې هوشه، دا اوس موږ وایي، دا په پښتو کې موږ وایي نو دا هم اسم صوت دی. خیالوم دی. د قارغه आवाज موږ چې دی را نقل کوم وایي غا غا، نو دا غا غا چې دې ته هم اسم صوت ویل کېږي. یا دغه شان د خوشحالي په وخت کې سړی بخ. خیالوم دی. دا بخ دا داسې دی چې دا هم اسم دی خو چونکې د یو आवाज والا معنا ورکوي نو اسمي صوت دی ته ویل کېږي. دا په کلام عرب کې ډېر کم استعمالېږي. ها
راځو جی شپږم نمبر اسماء ظروف طرف ته. اسماء ظروف طرف ته اوس ګورئ جی اسماء ظروف زموږ سره دوه دي. اسماء ظروف زموږ سره څو دي؟ اسماء ظروف چې دی نو زموږ سره دوه دي. ښه دي. یو اسماء ظروف زموږ سره چې دي هغه ظرف مکان دي. اسماء ظروف څه ته وایي؟ اسماء ظروف چې دی نو هغه ظرف برتن ته ویل کېږي او په اصطلاح کې ظرف څه ته ویل کېږي چې په هغې کې فعل واقع شي. خوا کو هغه یعنی یو ور پکې واقع شي، یو ور پکې وشي. خوا کو هغه ور به په ځای کې وشي او خوا کو هغه ور به په وخت کې وشي. نو که دغه ور به او دا کار دا په وخت کې وشي نو دې ته ظرفي زمان ویل کېږي، ځکه زمان وخت ته وایي. او که نه هغه په یو ځای کې وشي نو هغې ته ظرفي مکان ویل کېږي. او د دې د هر یو دپاره ځان له الفاظ دي. لکه تاسو وګورئ د ظرف زمان دپاره زموږ سره دا الفاظ یې از، اذا، متا، کیف، ایان، امس، منذ، قط، عوض، قبل، بعد. نو دا داسې الفاظ دي چې دا په ظرف زمان باندې دلالت کوي. لکه ګوره اذا الشمس كورت، نو دا اذا په ظرف زمان باندې دلالت کوي. متا تصوم اصم، نو دا متا په ظرف زمان باندې دلالت کوي. کیف انت، نو دا کیف په ظرف زمان دلالت کوي. ایان یوم القیامه، یعنی دا ایان په ظرف مکان دلالت کوي. امسی رأیتو، یا داسې به ووایم چې ذهبت الى المدرسه امسی، چا نوم کړی دی مې کل مدرسه آیا تھا. منذ ما رأیت خالدا مذ یوم، میں نے خالد کو ایک دن سے نہیں دیکھا ہے. خیال هم دی. نو دا ټول په اسم ظرف باندې دلالت کوي. او ظروف مکان هغه څلور دي: حیث، قدام، تحت او فوق. حیث چې کوم دی نو دا د دې خیر وروسته چې کله مونږه تفصیل بیانو که نه په اسماء غیر عامله کې نو په هغې کې به انشاءالله د دې بحث راشي. حیث چې دی نو دا هم د یو حالت د تپوسلو د حالت باندې دلالت کولو دپاره راځي. لکه مثلا اجلس حیث جلستا، میں بیٹھوں گا جہاں تو بیٹھتا ہے، جہاں تو بیٹھتا ہے. خیال هم دی. نو دلته دا حیث دا د ظرفي مکان په معنی کې دی. قدام آگے ته وي او تحت نیچه ته وي، فوق اوپر ته وي. نو دا ټول په ظرفي مکان باندې دلالت کوي. پلانکې زما د پاسه دی، پلانکې زمانه شاته دی. خیال هم دی. نو اوس دا په ظرفي مکان دلالت کوي که نه، یعنی مطلب شاته دی نو په زمانه کې شاته دی، خو نه په یو زمانه په شاته ځای کې دی. دا په ځای باندې دلالت کوي، په مکان باندې دلالت کوي. نو دې ته ظرفي مکان ویلی کېږي. صحیح دی جي. او اوس راځو موږ اسماء کنایاتو ته. نو په مبني غیر اصل کې اووم نمبر اسماء کنایاتي. ګورئ جي کنایت ویلی کېږي اشاره کولو ته. او اسماء کنایت څه ته وایي؟ اسماء کنایت هغې ته ویلی کېږي چې په هغې کې څه ناڅه پوشیدګي پرته وي او څه ناڅه د معنی پټوالی، خفا پټوالی پکې پروت وي، لکه هغه معنی پوره واضح او ظاهره نه وي. مونږ دا وایو که نه مړه یاره وایي څه په کنایاتو کې خبرې وکړې وایي زه پرې پوه نه شوم. نو یعنې مطلب دا چې مونږ چې پښتو کې وایو مړه وایي څه تویز وی وکړل، یعنې خبره یې پوشیده وکړله، پټه یې وکړله، ښکاره پرې پوه نه شو. نو دغه د دغې دپاره د دې پوشیدګي چې په کم څه کې د کم چا په معنی کې وي نو د هغې دپاره هم خصوصي طور څه اسمونه چې دی استعمالیږي. نو بیا د دې اسماء کنایاتو دوه قسمونه دي. یو اسماء کنایات هغې ته ویل کېږي چې هغه د یو مبهم، د یو پټ او د یو پوشیده عدد دپاره راځي. پوشیده عدد لکه هغه یو کم دی یو قضا دی. لکه دا یې مثال ورکړی دی، کم رجلن عندک، تیرے پاس کتنے آدمی ہے. نو یعنې د کم چې دی نو په کتنے باندې دلالت وکړو. نو مطلب تا سره کسان دي خو څومره دي نو په هغه عدد کې ابهام پروت دی. همدغه رنګې کم درهمن عندک، یا دا ویل کی چې عندي کذا درهمن، میرے پاس اتنے درهم ہے. نو کتنے درهم ہے نو بس ابهام شو بګه کنه، لکه پورا صراحتن خو نه وی کنه، صرف دا وی میرے پاس اتنے درهم ہے. نو کتنے خلک خامخا تاسو ته لکه څومره روپۍ دي مړه. یا مونږ دا وایو هلکه یاره ما سره خو دومره، ما سره یاره دومره دغه دي، دغه څه شی دي. نو دا دغه هم زموږ په پښتو کې یو قسم اسم کنایي دی. ښه دغه شانتې بعضې اسماء کنایت چې دی هغه د یو پوره جملې نه مبهم وي. یعنې مطلب دا پوره یو جمله چې دی نو د هغې په ځای باندې یو اسم کنایه استعمالیږي. لکه مثلا یو سړی وایي که نه قلتو کیف وضعت، میں نے ایسا ویسا کړه. مړه بس ما خو دې خو وویلو، هلکه څه دې وویل؟ مړه بس وایي څه مې ورته وویل. نو څه دې ووایي هغه څه کې ابهام پروت دی که نه. نو د هغې دپاره کیف او ضیت راځي. نو دا کیف او ضیت
دا د جملې د ابهام لپاره راځي. صحیح دی جی؟ ها په مبني غیر اصل کې زموږ سره اتم او اخرنه مرکب بنایی دی او د دې مرکب بنایی پوره تفصیل چې د هغه شاته تیر شوی وو. مرکب بنایی مونږ دا ویلو چې دا عدد او معدود چې راوځي شي کنه دغه ته مرکب بنایی وي. صحیح شولا؟ دا عدد چې راځي په دې عدد کې چې دا کم ترکیب دی لکه احدا ګوره احدا ځان لدی او عشره ځان لدی دې دوه راځي شي ویلي کنه نو دا هم مرکب دی خو دې کې چونکې د تعداد والا مسله دا 11 کارون د 11 او 11 تا نو په تعداد کې دا ابهام پروت دی لہذا دې ته مرکبی بنایی ویل کیږي. صحیح شو لګي؟ ها نو ګورئ ښا مونږ هغه شاته تفصیل ته کو تاسو لاړلې بلکې ورګه زم یو پیر بیا به زم هغه زګیتا تاسو مونږ ویلو چې د مبني چې کم دی نو د مبني دوه قسمونه دي یو د مبني اصل او بل د مبني غیر اصل دا یو د مبني اصل او بل د مبني غیر اصل. اوس دا مبني اصل خودري او تاسو مې د دې ضرورت نشته دی. مبني اصل مای 8 دي نو ګوره زمایر تفصیل مو شو اسماء اشارات مو شو اسماء موصولات مو شو اسماء اصوات مو شو اسماء افعال مو شو اسماء ظروف مو شو اسماء کنایات مو شو اسماء بنایی مرکب بنایی یا تعدادي چې نو دا هم او شو. صحیح دی کنه او ما تاسو ویلو مې د دې ضرورت نشته دی نو دا مو شو. اوس راځو کو تاسو خیال وکړو نو موږ ویلو چې د اسم دوه قسمونه دي یو مورب دی او بل مبني دی نو د دې مورب ما تاسو ویلو چې 16 قسمونه دي داري نو راځي اوس د دې 16 قسمونو طرف ته راځو او دا 16 قسمونه زما تاسو دا ویل چې دا د نحوی ریډ کی هډي حیثیت دالري ها نو اوس چې کوم دی نو د مرکبي بلکې د اسم متمکن دی اسم غیر متمکن دی ته مبني مورب هم دی ته ویل کیږي. نو دې طرف ته راځو د دې 16 قسمونه دي او د هر یو قسم ځان له اعراب دی. حالت رفع کې د دې ځان له اعراب دی حالت نسبی کې ځان له دی او حالت جری کې د دې ځان له اعراب دی. صحیح شو لګي؟ ها بل ګوري جی په دې اعراب په ابتدا کې تاسو ما خبره کړې و چې د اعراب دوه قسمونه دي یو اعراب بالحرف ته او بل اعراب بالحرکت ته. تورګه هغه زما تاسو بیا دا غي نقشه چې دنو مخه ترا ولما په وایټ بورډ کې ګورې دي تاسو ما دا خبره کړې و چې اعراب زموږ سره چې کم دی کنه نو دا په دوه قسمونو باندې دي زموږ سره. یو چې دی نو اعراب بالحرکت ته اعراب بالحرکت او بل د اعرابو بالحرف. صحیح شو لګي؟ ها اوس چې کم دی نو دا اعراب بالحرکت هم په دوه قسمه دی یو اعراب بالحرکت لفظي دی او بل اعراب بالحرکت تقديري دی. صحیح شو لګي؟ دغه شانتي اعراب بالحرف هم دوه قسمه باندې دی یو د اعراب بالحرف لفظي او بل اعراب بالحرف تقديري. صحیح شو لګي؟ او د دې پوره تفصیل تاسو ما ویلې هم وزیر ته مختصرا بیا هم وېما اعراب بالحرکت لفظي او ګورې تاسو ما دا هم ویلیو چې د اعراب تعلق چې دی هغه د کلمې د اخري ورډ سره دی د اخري حرف نه دی د دې سره دی اعراب په دغه باندې راځي. صحیح شولا؟ نو اعراب چې په دې اخره باندې راځي نو دا بیا حرکت به بدلیږي را بدلیږي یعنی حالت رفع کې به یو حرکتي حالت نسبی کې وبلی او حالت جری کې وبلی لکه زه تاسو د زیدون مثال درکما ګورئ دا زیدون چې په حالت رفع کې زیدون راځي او په حالت نسبی کې زیدن راځي او زیدن او په حالت جری کې زیدن راځي. یعنی تاسو ګورئ حالت رفع کې یو حرکت راغله حالت نسبی کې بل حرکت راغله او حالت جری کې بل حرکت راغله دي او اعراب بالحرف دي ته ویل کیږي چې د دې کلمې اخره کې حرف بدلیږي را بدلیږي. لکه دا غي مثال به تاسو له درکما ابوه شو مثلا ابوه اس کا باب نو ګورئ ابوه په حالت رفع کې ابوه راغی حالت نسبی کې اباه راغی او حالت جری کې ابيه راغی. خیالم کړی دی نو ګورئ حالت رفع کې واو راغی حالت نسبی کې یا راغی او حالت جری کې الف راغی. نو دا وګورئ ورته چونکه حرف بدلیږي را بدلیږي نو په دې وجه سره دغه ته اعراب بالحرف ویل کیږي.
اوس اعراب بالحرکت لفظي څه ته ویل کیږي؟ اعراب بالحرکت لفظي هغه اعراب ته ویل کیږي چې هغه خو وی حرکت او لفظي وي، یعنی هغه لفظو کې باقاعده ښکاری، لکه تاسو د پیش ته او قتل د زید دی اعراب ته وګورئ دا بالکل ښکاری راښکاری په لفظونو کې، مونږ چې په سر وګورو دا بالکل ښکاری دی ته اعراب بالحرکت لفظي وي. اعراب بالحرکت تقدیری څه ته ویل کیږي؟ اعراب بالحرکت تقدیری هغه اعراب ته ویل کیږي چې هغه نه ښکاری، لکه اعراب خو بالحرکت وي، حرکت وي او حرکت باغې نه ښکاری، لکه د موسی ته وګورئ، په دې موسی چې دا په درې وانو حالتو کې به موسی، په حالت رفیع کې به موسی، حالت نسبی کې به موسی، حالت جری کې به موسی. اوس تاسو وګورئ په دې کې هغه زبر زیر پیش تاسو نه بلکې هغه پکې پټ مقدر پروت دی، نو لہذا دیتا اعراب بالحرکت تقدیری وي په دې کې چې کوم اعراب بدلیږي. صحیح شو لګي؟ اعراب بالحرف لفظي ستوي، اعراب بالحرف لفظي هغه ته وي چې داغه اعراب بالحرف چې دی هغه بدلیږي را بدلیږي او ته په لفظو کې اینم لکه دا د ابوه اباه ابيه. صحیح شو؟ او اعراب بالحرف تقدیری هغه ته ویل کیږي چې هغه خداغه اعراب بالحرف وي خو مقدر وي، پټ وي، مونږ نه یو. لکه ګورئ زه به تاسو ته د مسلمیه مثال درکم. مسلمیه نو دا په حالت رفیع کې مسلمون یا، دا بیا په خپل زبان ان شاء الله وپیژنئ. مسلمون یا ویني مسلمو په دې کې هغه وو پروتو کنه، وروسته بیا دینه مسلمیه جوړ شو، نو ګورئ تاسو په دې کې واو ښکاری نه ښکاری، نو هغه واو په دې کې مقدر دی، لہذا دا د اعراب بالحرف تقدیری مثال شو. صحیح شو لګي؟ نو دا ترتیب چې دی نو دا تاسو پیژندو. لہذا راځو دلته مونږه د اسمي متمکن څول اقسام طرف ته مونږ راځو. خدي د اسم متمکن څول اقسام او دا غي درې وانو حالتونو کې بد دي ځان له اعراب راځي. اوس راځي چې ګورئ ورته مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح او جمع مکسر، د دې درې وانو اعراب یو دی. دا وګورئ نه اعراب بالحرکت لفظي، اعراب بالحرکت لفظي، اعراب بالحرکت لفظي. حالت رفیع کې ضم راځي، حالت اینه د درې وانو په حالت رفیع کې ضم راځي، او په حالت نسبی کې درې وانو فتح راځي، او په حالت جری کې درې وانو کسر راځي. خیالم دې دا لاندې بیا جدا کیږي را جدا کیږي، خو دا درې وانه چې دا بالکل تاسو ګورئ په درې وانو حالاتو کې بالکل سیم ټو سیم دي. اوس مفرد منصرف صحیح ستوي، مفرد منصرف جار مجرا صحیح ستوي، جو مکسر ستوي. نو ګورئ دي مفرد منصرف صحیح، ګورئ خام مفرد بس هغه مفرد نو منصرف چې غیر منصرف نه، چې غیر منصرف نه، دا غیر منصرف مکمل تفصیل دا د راځي، خو دا غیر منصرف د دې بزان له تفصیل مونږ وایو پورا. به هر حال یو اسم چې غیر منصرف نه بلکې منصرف وي او صحیح وي. صحیح څه مطلب وو؟ د صحیح مطلب دا دی چې د دې د په اخره کې با حرف علت نه، د دې په اخره کې با حرف علت نه، یعنی واو الف یا به پکې نه وي. لکه زیدون تو ګوره، ګورئ ها د دال تو ګورئ، زیدون تو ګوره، دا مفرد هم دی او دا منصرف هم دی، غیر منصرف نه دی او صحیح دی، ځکه دال تو ګوره دا نه واو دی نه یا نه الف دی. قرآن کې وګوره، قرآن دا مفرد دی، یو قرآن ته ویل کیږي او دا منصرف هم دی، غیر منصرف نه دی او صحیح دی، ځکه چې اخر کې دا نون چې دا نه واو دی نه الف دی یا دی. صحیح دی جی؟ ها راځو اوس مفرد منصرف جاری مجرا صحیح تا. نو ګورئ مفرد هم غا دلته وپیژنو، دا او دا مفرد یو دی، دا منصرف او دا منصرف هم یو دی. الته صحیح دی او دلته جاری مجرا صحیح دی. جاری مجرا صحیح څه ته ویل کیږي؟ نو جاری مجرا صحیح هر هغه مفرد منصرف ته ویل کیږي چې داغه په اخره کې واو یا یا وي، واو یا یا وي. ینه دلون کې دا دی واو پروت دی اخره کې او رم یون کې اخره کې یا پروت دی. صحیح شو لګي؟ دې ته مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ویل کی. جاری مجرا صحیح، جاری مجرا قائم مقام ته ویل کی، یعنی د صحیح قائم مقام. نو دا د صحیح قائم مقام راغلی دی. صحیح دی؟ ها جمع مکسر منصرف څه ته ویل کیږي؟ جمع مکسر منصرف څه ته ویل کیږي؟ نو تاسو ته کو خیال کوئ کنه، اورګه زبر ته دا دغه بیا جوړ کوم نقشه خیر دی. تاسو دا مخکې ما ویلي هم چې د دې منصرف چې کوم د اسم چې دی کنه، د اسم هغه یو تقسیم ویلې، اسم د دې مونږ چې دینو یو تقسیم ویلو، مونږ ویلو چې دې درې قسمونه دي، یو د مفرد د ته واحد ویل کیږي او بل د تسنیه
او بل زمون سره دی جمع. صحیح شو لګي. دا جمع زمون سره بیا چې کم دی نو په دوه قسمه باندې دی. جمع زمون سره دوه قسمه دی. یو جمع مکسر دی او بل جمع سالم دی. بیا د جمع سالم سره دوه قسمونه دي. یو دی مذکر سالم او بل دی مؤنث سالم. دا مخکې مونږ ویلو ښه کومه تاسو بیا وی. نو ګورئ مکسر څه ته ویل کیږي چې په هغې کې د مفرد وزن چې دی هغه برقرار نه وي. جمع سالم څه ته ویل کیږي چې په هغې کې د مفرد وزن برقرار وي. صحیح شو لګي. نو بیا جمع مذکر سالم څه ته ویل کیږي او جمع مؤنث سالم څه ته ویل کیږي. نو هغه موږ په خپل ځای باندې ویلو. نو دا په دې څو اقسامو کې باقاعده دلته ځان له راځي ښه څو اقسامو کې به راځي. نو راځي چې موږ اوس خپل سبق لا راځو. نو جمع مکسر منصرف دقه ته ویل کیږي. یعنی جمع نه مفرد وته مکسر نه غیر مکسر وته یعنی سالم تی وته او منصرف نه غیر منصرف وته. نو هغه اسم چې هغه جمع وي مکسر وي او منصرف وي لکه ګوري اقلام دا جمع مکسر دی کنه او منصرف ته یعنی غیر منصرف نه دی. ابواب هم دا جمع دی ځکه چې د ابواب واحد دی باب. نو دا واحد هم دی او مکسر هم دی او منصرف هم دی. نو د دې درې وانو اعراب با اعراب بالحرکت لفظي راځي. بالحرکت به راځي یعنی بالحرف به نه راځي او لفظي به یعنی موږ به په سترګو اینو. او په حالت رفعی کې به ضمه راځي، حالت نصبی کې به فتحه راځي او حالت جری کې به کسره راځي. صحیح شو لګي. دلته موږ مثال چونکې ما نه دی ورکړی دا به درته زه مثال درکړم. لکه ګوره دې چې موږ قرآن ویلې دی کنه یا زیدون ویلې دی. نو ګوره جاءنی زیدون میرے پاس زید آیا. نو حالت رفعی کې هغه زیدون دی. رأیت زیدن حالت نصبی کې زیدن د پاسه فی زبر دی. مررت بزیدن میں زید پر گزرا. بزیدن دا حالت جری کې ځکه با جاره په داخل شوی دا نو دا د زیر دی. نو ګوره زیدن زیدون زیدین نو حالت رفعی کې ضمه ده، حالت نصبی کې فتحه ده او حالت جری کې کسره ده. د دې درې وانو راځو چې موږ څلورم قسم ته جمع مؤنث سالم او جمع مؤنث سالم تاسو الته ویلو چې جمع مؤنث سالم دی ته وی هغه جمع چې د مفرد په اخره کې الف او تا لیکل شي. دا موږ ویلو کنه نه دا دینه دلته الف او تا لیکل شوی دی. صحیح ده جی. د دې بزان له اعرابي د دې اعراب بالحرکت لفظي دی یعنی بالحرکت هم دی او لفظي دی یعنی په لفظو کې بخکاری هم. په حالت رفعی کې به د دې ضمه راځي او په حالت نصبی کې به فتحه راځي او په حالت جری کې به هم فتحه راځي. نه فتحه خو نو کسره ده دا زه دلته لاندې ګرځیدم دا یعنی په حالت نصبی کې هم کسره راځي او په حالت جری کې به هم کسره راځي. لکه دې مثال زه تاسو له درکوم جاءنی مسلماتن دا یعنی مسلماتن رأیت مسلماتن مررت بمسلماتن یعنی رأیت مسلماتن. دلته دا مسلماتن مفعول به دی د رأیت لپاره او مفعول به حالت نصبی کې کنه. وګورئ دا د زیر راغلی مسلماتن او مررت بمسلماتن با جاره په مسلمات باندې داخل شوی نو حالت جری کې شو کنه. او وګورئ حالت جری کې به زیر راغلی بمسلماتن شو. صحیح دی. راځو اوس مونږه غیر منصرف ته دا غیر منصرف مونږ پریدو چونکې دا پوره قصه ده کنه. دا غیر منصرف بالکل اخره کې کومه. راځو مونږ جی اسماء سته مکبره ته. اسماء سته مکبره څه وي ګوره سته وي شپږو ته مکبره بس مکبره ته غټو ته وي. اصل کې د دینه شپږ اسمونه مراد دي. هغه اسمونه چې هغه شپږ دي نو داغه اعراب بالحرف لفظي دي. داغه اعرابو بالحرف لفظي دي. اصل خبره دا سي ده کنه چې ګورئ ښه لکه مفرد تاسو کو خیال کو دا دوه قسمه مفرد مونږ وی د دې اعراب بالحرکت لفظي دي. بالحرکت لفظي دي. خو سبازي مفردونه داسې دي کنه چې هغه اعراب بالحرکت نه دی بلکې بالحرف دی. صحیح شولا. نو نحویین وګرځیدل راو ګرځیدل او هغه ټول مفردات راځي کړ چې دا کم مفرد دي چې د دې اعراب بالحرکت نه دی بلکې بالحرف دی. نو هغه چې راځي کړ نو هغه شپږ دي. یو دی ابون همون او هنون او فمون خوشو اخون خون شوی دی. ابون اخون همون هنون فمون او ذو
زو لفظ زو نو دا ګوره چې شو کنه 1 2 3 4 5 6 دا لکه ابون یو پلار ته وي اخون یو ورور ته وي فمون یو خلی ته وي هنون چې دینو دا یو شرمګا ته وي همون یو دغه ته وي د دې هم یو معنی ده د زو هم یو معنی ده زو ولکیږي والا لکه زو مال والا زو جوال جوال والا زو دار ګر والا نو هغه والا معنی د دې راځي نو دې شپږو ته تاسو ګورئ دا شپږ داسې دي کنه چې د دې اعراب بالحرف دی بالحرکت نه دی بلکې د دې اعراب بالحرف دی او لفظي دی صحیح شو لګي د دې به اعراب په حالت رفعی کې واو سره وي واو لفظي سره په حالت نسبی کې به الف سره او په حالت جری کې به په یا سره وي لکه ګورئ زبر د دې مثال چې دینو د ابون مثال به وې ما بس پس بیا دا ټول خپل برابر وي لکه ګورئ جاءني ابوک اینه حالت رفعی کې ابوک فاعل دی کنه رأيت اباک ابا با الف زبر با نو دا الف و سره راغی کنه مررت بابيک بی نو دا باندې پس یا راغی نو اینه د دې به حالت رفعی کې واوي حالت نسبی کې به الف وي او حالت جری کې به یا وي صحیح شو لګي دا د اسماء سته مکبره د دې مکمل تفصیل ډیر دی خو چونکه دا زموږ تکرار دی ریویژن دی نو زموږ لپاره بس دغه کافی ده ها راځو چې زموږ سره وم نمبر قسم تسنیه دی وم نمبر قسم زموږ سره تسنیه دی او تسنیه هم پیژندل تسنیه هر هغه قسم ته ویل کیږي چې د مفرد اخره کې الف او نون مکسوره جمع شي دا هم په خپل ځای باندې ویلو الف او نون مکسوره لکه رجلون دی نو د سره الف او نون مکسوره ولګونو اني نو رجلان امراتون دی اخره کې الف او نون مکسوره وسره ولګو نو امراتان ته جوړ شو نو د دې اعراب بالحرف لفظي دی د دې اعرابو بالحرف لفظي دی خیالم کله تاسو په خیالو کې کنه موږ په لفظي کې دایره روانوي په لفظي کې دایره روانوي ګوره ښا لفظي د څه په سر راځه نو دا تر دې ځکه پورې لفظي دی او بیا باندې نه پس تقديري شروع شي په دې لفظي کې کو تاسو خیالو کو نو زموږ سره اول دلته اعراب بالحرف بالحرکت دي ځکه سو اعراب بالحرکت وز دې ځکه نه اعراب بالحرف شروع شوه نو څه په سزا د دې ځکه پورې اعراب بالحرف دې زموږ سره صحیح ده کنه نو اسماء سته مکبره غو اعراب بالحرف لفظي دي او د تسنیه غو هم اعراب بالحرف لفظي دي اوس ګوره د تسنیه به حالت رفعی کې سره راځي حالت رفعی کې به د دې راځي الف او حالت نسبی کې به یا ما قبل مفتوح راځي او حالت جری کې به هم یا ما قبل مفتوح راځي صحیح شو راځي لکه دې مثال ز تاسو درکوم ګور رجلان دې کنه وجاءني رجلان اینه لام نفس الف راغی کنه او رأيت رجلين خیالم کړی دی لین نو تاسو ګورئ لام یا زبر لای نو یا نه مخکې چې دی نو فتحه راغلی ده یا نه مخکې سره راغلی ده فتحه نو لهدا دې ته ویل کېږي یا ما قبل مفتوح السلام علیکم کلاس لګا خې کنه یا ما قبل مفتوح دا راځي صحیح شو لګي او په حالت جری کې هم ګورئ خا مررت برجلين ولام یا زبر لای نو دلته هم یا ما قبل مفتوح راغلی دی دا په درې مانو حالاتو کې دا شان کې راځي صحیح شو لګي اوس راځو دي کلا او کلتا او اثنان او اثنتان دا انلاین کلاس دی او بس ختمېدو والا دی خیر نو کلا کلتا اثنان اثنتان د دوی اعراب هم دقه د تسنیه والا دی ښا نه کو راځي سم مثلا خیر خپل کسان نو کلا او کلتا او اثنان اثنتان د دې چې دینو بالکل اعراب هغه د تسنیه والا دی لکه تاسو ګورئ ورته ګوره ښا د اعراب بالحرف لفظي اعراب بالحرف لفظي ګورئ ښا الف په حالت رفعی کې یا ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح او په حالت جری کې هم یا ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح کلا چې کوم دی دا دوه ته ویل کېږي دوه ته مال هغه دوانه رااله موږ وایو کنه مړه هغه دوانه رااله راکا هغه دوانه نو هغه دوانه د لپاره کلا راځي وز دغه دوانه کوم مذکر دي کلا راځي کوم مؤنث نو کلتا راځي صحیح شو لګي اسنان دوه ته ویل کېږي او اسنتان مذکر ها اسنان مذکر دوه ته ویل کېږي او اسنتان مؤنث دوه ته ویل کېږي وز ګورې دام دوه دی او دام دوه دی خو نه دا خبره نه ده اثنان و اثنتان دوه ته وایي
او کلا او کلتا دوانو ته وایي نو دو او دوانو کې خو فرق دی مونږ وایي دا دوانه راکا الکه دغه دوه راکا نو دوو کې او دوانو کې فرق دی نو دغه شان دی په عربي کې هم کلا او کلتا ځان لدي او اسنان او اسنتانی ځان لدي صحیح شو لدي راځو موږ 10 نمبر جمع مذکر سالم موږ باقاعده دی ډیفینیشن کړی دی لکه مسلمون دی اوس د دې اعراب به هم بالحرف لفظي وي صحیح شو لدي خو په حالت رفعي کې به واو وي په حالت نسبي کې به یا ما قبل مکسور وي ګورئ ښه الته یا ما قبل مفتوح او دلته یا ما قبل مکسور دی او په حالت جری کې هم یا ما قبل مکسور دی لکه دې مثال به تاسو لدرکم مسلمون ګورئ ښه جاءني مسلمون اني مو هغه دی وراغی کنه او رأيت مسلمين مي ګورئ ښه یا ما قبل سره ما قبل میم دی کنه دا غین لاندې زیر دی او مررت بمسلمین نو دلته هم د یا نه مخکې ګورئ ښه دا ټول تاسو ولیکم کنه تاسو په خیر دی بیا مسلمین وګورئ ورته مسلمین دا ګورئ ښه دا یا دی کنه او د دې یا نه مخکې د میم ته وګورئ یا ما قبل مکسور شو کنه یا ما قبل مکسور شو او دا رجلون نه دا زدل ته تاسو لیکم رجلین رجلین وګورئ ورته دلته د یا نه مخکې د یا ما قبل مفتوح دی فلا باندې زبر ولهذا یا ما قبل مفتوح راغی صحیح شو لګي او دلته یا ما قبل مکسور راغی ها اوس ګورئ د جمع مذکر سالم چې کوم اعراب دي کنه دقه د ولوهم دی او دغه د یشرونهم دا وګورئ بالحرف لفظي بالحرف لفظي واو 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 يا ما قبل مكسور يا ما قبل مكسور يا ما قبل مكسور او دلتم يا ما قبل مكسور يا ما قبل مكسور يا ما قبل مكسور درې وانا بالکل په یو شان دي حالات صحیح شو جی ها وسو خبره دا سیدا اولوسه ته ویل کیږي ګورئ ښه دا زو دی کنه زو معنا سوا والا نو د اولو معنا هم زو دا والا دا خو زو د مفرد لپاره راځي او اولو د جمع د لپاره راځي لکه زبر دا ویل مکنه چې مال یو مال والا کس راغی نو زبم جاءني ذو مال خو زم چې مال سم ډیر شي مال والا راغلی نو زبم جاءني اولو مال کلم کړه دې کنه نو دا دغه جمع ده او 20 نواخلا تر د 90 پورې چې کوم دی کنه 90 سشل شو 90 یعنی دا یعنی چې موږ وایو کنه 20 30 40 50 60 70 80 90 پورې دا ټول جدي کنه د دې اعراب هم د قدجو مذکر سالم والده 20 لکه زبر دا ویم کنه چې مال 20 مسلمانان رالل نو زبر ما جاءني 20 کانم کله ده کنه ما ته 20 کسان رالل او زبر دا ویم چې زه په 20 کسانو باندې تیر شوم نو زبر سیم مررتو ب 20 یعنی اقا یا ما قبل مکسور برازي ها اخیره کې دا درې پاتې شو دا درې چې کوم دی ورګه دا په منډه خیر دی وایو جی اصل کې هغه غیر منصرف باندې ټیم لګ ډیر لګي ګورې خجی زمون سره اسم مقصور درې د 13 نمبر قسم زمون سره اسم مقصور دی اسم مقصور څه ته وایي چې اخیره کې الف مقصوره ای مطلب دا کنه زبر ته پاسانه پښتو کې دا وایم چې اخیره کې کړه زبر دا وګورئ کنه کړه زبر بس دې ته چې د اسم مقصور ویل کې لکه ګوره عیسی سین باندې کړه زبر دی تو بابا باندې کړه زبر دی موسی په دې باندې سین باندې کړه زبر دی نو دې ته چې د اسم مقصور ویل کې صحیح دی د دې اسم مقصور اعراب بالحرکت دی او تقدیری دی څه شی دی تقدیری دی ګوره نو لہذا حالت رفعی کې بس عمر راځي خو تقدیری برازي حالت نسبی کې فتح راځي خو تقدیر راځي حالت جری کې با کسر راځي خو تقدیری برازي یعنی درې وانه حالت کې لکه ګوره جاءني موسی اقا موسی دی رأيت موسی اقا موسی دی مررت بموسی اقا موسی دی نو بدري وانه حالت کې دی لہذا د دې اعراب بالحرکت دی خدا د چې تقدیری دی صحیح دی ها غیر جو مذکر سالم مضاف به متکلم ګوره افاده قصه خو د سي غټه ده خو ډیر اسانه ده غیر جو مذکر سالم یعنی جو مذکر سالم نه بلکې د جو مذکر سالم نه علاوه د باقی پاتې قسمونه مضاف بیای متکلم چې د یای متکلم طرف ته اضافه د جمع مذکر سالم نه علاوه ټول اسمونه چې کله د یای متکلم طرف ته اضافه کوشي دا سلورم نمبر قسم 14 نمبر قسم دی لکه کتابي ګوره کتابون دی کنه
نو دا خو غیر جمع مذکر سالم نه دی بلکې دینه علاوه دی او یا متکلم طرف ته دا د اضافت شوی دغه شان محفظتی میرا بستا میرا بیگ نو ګوره محفظتون دا بیگ ته ویل کی کنه نو دا خو جمع مذکر سالم نه دی او یا متکلم طرف ته اضافت شوی دی میرا بیگ د دې اعراب بالحرکت تقدیری می څنګه چې دا بره دی خیالوم کړی دی او ګوره ورته خام د دې چې کوم دی نو د دې اعراب هم بالکل داغه په شان دی ضمه فتحه کسره په درې مانو کې برازي خو تقديري برازي لکه ګورم رايت کتابي دا په حالت نظمی کې حساب شو هاذا کتابي کلم کړه دی هاذا کتابي ذهبت بکتابي په درې مانو حالت کې بالکل یو شانتي استعمال شوی دی صحیح شو لګي اسم منقوص ترازو اسم منقوص څه ته وي چې په اخره کې یا ما قبل مکسور وي یا او داغه نمخ کې سوي کسر وي دلته دا ابواب نه لاندې زیر دي چې اخره کې یا او مخ کې تزیر وي هغه اسم منقوص وي اوس ګورئ ایک حالت میں بالحرکت لفظی ہوگا ګورئ په یو حالت کې بددی بالحرکت لفظی وي یعنی په حالت نسبی کې او دو حالتوں میں بالحرکت تقدیری ہوگا دو حالتوں کې ګورئ بالحرکت تقدیری دلته بالحرکت تقدیری دي او دلته بالحرکت تقدیری دي نو ګورئ دلته په حالت رفع کې ضمه تقدیری ده او په حالت نسبی کې کسره تقدیری ده او په حالت نسبی کې فتحه لفظی راځي لکه ګوره مثلا قاضی ده زمم جاءنی قاضی یعنی یا پکې مقدر ده رأيت القاضية دلته بیا باندې زبر راځي رأيت القاضية او مررت بالقاضي دلته هم کسره تقدیر رااله 16 نمبر زموږ سره اخیری قسم دی جو مذکر سالم مضاف متکلم ګوره دا غیر جو مذکر سالم چې متکلم طرف ته اضافت شوی او دا جمع مذکر سالم دی چې متکلم طرف ته اضافت شوی لکه ګوره مسلمون د دې یا متکلم طرف ته اضافت شو مسلمون ته شو اوس په یو حالت کې به د دې اعراب بالحرف تقدیری وي او دوه حالت کې به اعراب بالحرف لفظي وي ګوره دلته به اعراب واو تقدیری وي او دلته به یا تقدیری وي او دلته به هم یا تقدیری وي نه دلته خو یا لفظي راځي دا معنا غلط شوی دی او دلته هم یا لفظي راځي ها صحیح شو لګي نو دې دوه